اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. زما عزتمندو کشرانو او مشرانو، ما ستاسو په وړاندې د سورې الحدید لومبني یو څو آیت تلاوت کړل. یو لفظ استعمالیږي مسبحات. مسبحات د سورتونو هغه مجموعه چې هغه د الله تعالی د تسبیح نه شروع شوي وي. او دا هم یاد ساتئ په قرآن کریم چې کله موږ غور او فکر کوو نو مختلف سورتونه وي، لکه سورې بقره دی، سورې آل عمران دی، مختلف سورتونه دي. بعضې وخت کې الله پاک د سورتونو مضامین یو رنګ ایښودي وي. لکه تاسو که وګورئ سورې البقره وګورئ او سورې آل عمران وګورئ، نو چې کوم مضامین په سورې البقره کې دي هغې لږ شان ترقي کړې ده او په سورې آل عمران کې بیان شوي. یعنې یو رنګ سورتونه الله پاک یو ځای ایښودي وي. تاسو آخري قل تو وګورئ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تاسو وګورئ مضامین تقریبا هغه یو شانتي وي. خو هغه سورتونه دا ګروپ دي، هغه سورتونه چې هغه شروع شوي د الله تعالی د تسبیح نه، هغې ته مسبحات ویلی شي. لکه ما تاسو له یو څو مثالونه راوړي دي. تاسو وګورئ چې کوم صورت ما ولوسته د آغاز آیاتونه د سورې الحدید، الله پاک فرمایي سبح لله ما فی السماوات والارض. دا صورت مدني دی. د سورې الحدید نه ورپسې بیا راشئ سورې حشر دی، نه هغه هم دی سبح لله ما فی السماوات والارض. بیا مخکې نور راشئ سورې صف دی، هم دی سبح لله ما فی السماوات والارض. دا مسبحات دي، هغه صورت چې هغه د تسبیح نه، د الله تعالی د پاکۍ نه او د توحید نه د هغې آغاز شوي وي. سورې جمعه کې تاسو وګورئ یسبح لله ما فی السماوات والارض، نو هغه دغه رنګ آغاز دی شوی دی. بیا لږ شان فرق د تاسو ته زه ښیم. د مکی قرآن 2/3 تاسو وګورئ زیاتر قرآن هغه په مکی دور کې، یعنې مکن قرآن دی، مکی دور کې نازل شوی دی او په هغې کې مضامین رسالت دی، توحید دی او آخرت دی. چې کوم خلک مخامخ وو نو هغوی دا څیزونه نه منل، رسالت هغوی نه منه، په آخرت باندې ایمان د هغوی صحیح نو او په توحید کې هم هغوی ګډوډ کول. چې کوم مکی قرآن دی د هغې دی انداز سخت دی. کو تاسو خیال وکړئ د مکی قرآن انداز سخت دی چې الله پاک وایي زه به عذاب ورکوم، تاسو توحید ولې نه منئ، تاسو چې کوم دی نو شرک دا ولې کوئ او په غلطه یې تاسو، او آخرت ولې نه منئ. الله پاک مثالونه ورکوي آخرت نه مني، نو الله پاک په ډېر غټ وعیدونه هغه آیاتونه نازل کړي دي. نو دا مکن قرآن دی. مدینې ته چې تاسو وګورئ مدینه، نو هلته الله پاک یا ایها الذین آمنو سره خطاب کړی دی چې ای ایمان والا. زیاتر هلته مؤمنانو، کفر هم و خو زیاتر چې کوم آډینس و مخاطبینو نو هغه مؤمنانو. نو الله پاک چې کوم احکامات دي د هغې عملي ظهور غواړي دا مؤمنانو، چې تاسو په ایمان کې لکه یو خو دعوه ده که نه، سړی دعوه کې زه مسلمان یم، آیا د هغه په عمل کې د اسلام ظهور شته، هغه پریکټیکل مسلمان دی؟ دغه تقاضا الله پاک زموږ نه په مدینې په قرآن کې کړی دی. زیاتر معاشرتي خبرې پکې بیان کړي شوي دي، حقوق العباد پکې بیان کړي شوي دي. محققین علما وایي چې کوم لومبني 6 آیاتونه دي د سورې الحدید، ټیک شو که نه، دلته انداز هم سخت دی، ګو چې مدینه کې دا نازل شوی دی. نو هغوی دا وایي چې کیدی شي محققین علما او څېړنکار په دې خبره دا تبصره کوي بعضې مفسرین چې هغوی وایي زموږ دا خیال دی چې د سورې الحدید دا لومبنی حصه نه ده، دا لومبني 6 آیاتونه دا په مکه کې نازل شوي. خو دا وایي زموږ خیال دی، خو جمهور علما دا وایي چې دا هم مدني دي، انداز د مکی اختیار کړی شوی دی. په دغه باندې موږ خبرې کوو چې ولې دې کې الله پاک وایي سبح لله ما فی السماوات والارض، تسبیح بیانوي دا په کائنات کې په اسمانونو په ځمکو کې چې دا الله پاک تسبیح بیانوي، یعنی دا ټول کائنات کې چې دا کوم څیزونه دي دا مشمولات دي، دا په دې خبره ګواه دي چې الله پاک پرفیکټ ذات دی، د هغه شریک نشته، هغه بالکل وحده لا شریک دی، د هغه هېڅ چې کوم دی نو همسر نشته، د هغه برابر نشته، د هغه کف نشته. له ملک السماوات والارض، هغه لره بادشاهي ده د اسمانونو او د ځمکې. یحیی و یمیت، دا تاسو چې وایي دا مرګ او ژوند دا د فلانکي بوت کار کوي، د فلانکي بابا په لاس کې دا دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا اختیارات، دا تصرف دې کې ما سره هیڅوک چې کوم دی نو شریک نشته. وهو على كل شيء قدير، او الله پاک په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. بیا الله پاک چې ما تخلیق وکړو د دې اسمانونو او د ځمکو په 6 ورځو کې، او بیا ما استوا وکړله عرش ته، او بیا الله پاک چې په ځمکه کې دننه څه دي، یعلم ما یلج فی الارض، چې په ځمکه کې دننه څه دي هغه ما ته پته لګي. تخم دی تاسو پکې دننه ورکړئ هغه بوټي روزي، وما یخرج منها، او چې څه بهر ته روزي الله پاک ما ته دا پته هم لګي.
وما ينزل من السماء او هغه چې نازلېږي د اسمان نه. نو محققین علما چې کله په دې باندې خبرې کوي نو مطلب دا دی چې لکه دا مړی مونږ خخو الله پاک ما ته دا پته لګي دا څنګه دی جنت ته بځي که دوزخ ته بځي تخم خخیر هغه موږ ته پته لګي واپس په دا راپاسې لګېږي بیا الله پاک د علم ماته دی چې کوم څونه تا ته ښکاري د علم ماته دی او چې کوم څونه ما ته انسان ته نه ښکاري الله پاک ما ته د هغې علم دی. ځکه ورپسې الله پاک وایي چې هغه ظاهر دی او باطن هم هغه ذات دی. وما يعرج فيها د دې مطلب دا دی وما ينزل من السماء باران هم ته مراد دی او دام ته مراد دی چې کله انسان جوړ شي کنه د مور په خېټه کې او د کې بیا نفس یا عام خلک ورته روح وي یعنی نفس په د شخصیت په د کې انسټالیږي دام د بر نه راځي دا شخصیت د بر نه او چې کله واپس دی ملائکه ته واخلي قبضه کې ته واخلي بدن دلته پاتې شي او هغه شخصیت او هغه نفس هغه بر لاړ شي بر اسمان طرف ته بیا لاړ شي. الله پاک وایي دام زما په علم کې دا چاته هم پته نه لګي دا صرف یو خالق ته پته لګي صرف یو الله سبحانه وتعالی ته پته لګي. دا ټولې خبرې مسلمانانو ته مؤمنانو ته پته ده او الله پاک بیا بیانې په مدینه کې بیانې سخت انداز دی. اوس محققین چې کله په دې باندې مزید خبرې کوي نو هغوی دا وایي چې اوس تاسو لږ راشئ د مکې دور ته لږ راشئ. په مکه کې چې سړی اسلام قبلی نو هغه ځان دې خبرې ته تیاری چې زما باندې به هر قسمه الزام لګي قبیله به راسره غم خادي پرېږدي داسې لکه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې زه ودرېږم نو تباه کېږم خلک مې پرېږدي الزام را باندې لګي ځکه چې هغه ته هم خلک وایي دا څوک ورته مجنون وایي څوک ورته ساحر وایي څوک ورته مسحور وایي څوک ورته مجنون وایي مختلف قسم القابات ورته یعنې هغه سره ملګرتیا کول اسلام سره ودرېدل ډېر سخت و. خو یاد ساتئ چې کم خلک ورسره ولاړو نو د هغوی د ایمان حرارت هم هغه څه بل شانتې و سخت وخت و که نه چې کله په انسان باندې سخت وخت راشي که خیال هم کړي د هغه ایمان ګورې نور هم مضبوط شي چې مؤمني چې کله الله پاک ازمیښت کوي که نه مختلف خلک د هغه خلاف پروپیګنډې کوي خلک یو ځای کې راجمع کېږي یو ځای کې سسر پسر کېږي بل ځای کې سسر پسر کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې او د هغه ملګرو ته یو ټف ټایم و ډېر سخت وخت و نو ایمان اسمان سره خبرې کولې داسې نه وه چې ایمان کمزور چې څومره به هغوی سختۍ ورسره کوو دقه نه به ایمان حرارت په سیوا کېده او دین طرف ته به هغوی نور هم نږدې کړل لمونځ دی اودس دی زکات دی روژه ده توحید دی حج دی عمره ده دې نه په شاته شوي نه دي که هغوی فرض که حج ته نه پرېښودل نور به موږ کوشش کوو چې موږ حج لاړ شو عمرې له لاړ شو لمونځ وکړو توحید ومنو د هغې نه وروستو نه شو یعنې تکلیفونه او مصیبتونه یې ورته ورکړي دي. خو یاد ساتئ چې ایمان زمونږ په معاشره کې چې کله لږ شان دغه راشي نو موږ لږ وروسته شو ویریږو او هغوی د ایمان حرارت نور به هم سیوا شو. نو اوس تاسو لږ اندازه ولګوئ چې په دغه حالاتو کې یو مکه کې سړی مسلمان شو دې کې تاسو غور وکړئ چې په مکه کې یو سړی مسلمان شو او بل په مدینه کې مسلمان شو لږ شان فرق پي ما سره لږ غور وکړئ په هغه حالاتو کې چې سړی مسلمان شو که نه یو ډېر ښه مسلمان وي کلک مسلمان وي ځکه چې هغه سختې برداشت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې مکه کې چې کم خلکو ایمان راوړو سخت مخالفتونو خو هغه چې کم مؤمنانو نو هغه هم ډېر کلک و. بیا چې کله مدینه کې اسلام راوړل داسې نه یم چې مکمل اسان و خو دا په د مکې دور په مقابله کې لږ اسان و نو چې کله یو څیز اسان شي که نه د هغې قدر و قیمت هم لږ شان کم شي داسې ده که نه چې دا یو څیز په اسانه میلو شي او یو ورته په ګرانه میلو شي چې په هغه ګرانه میلو شي نو د هغې قدر انسان ډېر زیات کوي. دلته چې کله بیا د هغوی ولیدل او کم خلک انصوار شو هغوی سره انصوارو سره چې کوم نور ملګري شو نو دلته بیا هغوی سیاسي حالاتو ته کتل د عوارخ ته به یې کتل چې پت پوه شو چې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا مؤمنان خو لکه دلته ډېر زیات شو او د دوی سیاسي قوت سیوا شو نو هغه منافقان پیدا شو داسې مسلمانان چې ایمان یې کمزور و بس کو دغه خوا ډله سیوا کېږي هغې سره به ملګري کېدل او که دې خوا به ډله سیوا کېده دوی سره به ملګري کېدل یعنې داسې منافقانه رویه اختیار کړله. تاسو پرې خبر پوه شئ نو اوس دا آیاتونه نازلیږي نو ګوره ایمان لږ شان هغوی قدر و قیمت ډېر نه کو پوه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سیاست کې ډېر مخکې روان دی نو د هغوی ملګرتیا شروع کړل هغه منافقینو. نو تاسو درې قسمه مسلمانان قانوني طور سره یاد ساتئ زه تاسو ته دا ما راوړي دي. یو هغه مسلمان دی چې په مکه کې شو بالکل کلک مسلمان دی ټیټ صحیح مضبوطه او دویم انصار دي دلته چې دي او انصارو سره دوه هغه موقع پرست دي منافقین ورته تاسو ووایئ هغوی بس کتل کو دغه ډله سیوا کېږي هغه ډلې ته ځي او کافران ورته او که د مسلمانانو ډله سیوا کېږي نو دې خوا ځي خو اطلاق په هغه طور کې پته به نه لګېدل د مسلمانانو په شانتې به ټریټ کېدل نو د الله پاک دا مؤمنان تیاری چې تاسو هم د مکې والا په شانتې شئ د مکې والا په شانتې شئ. اوس دوه طریقې یې ښولي دي مخامخ چې کوم مخکې آیتونه را روان دي دوه طریقې یې ښولي دي چې هغه به تاسو کېږئ او واپس په د ایمان حرارت خو ګوره بیا ورته لږ وکړئ ټمپریچر په مکه کې های و د ایمان
او دلته په مدینه کې چې کم دی نو ټمپریچر د ایمان لږ لو شو نو دا اوس دی له کور ورته کول پکار دي چابي وخل پکار دي دا ایمان لږ واپس شي تیز شي کلک شي د مکې والا په شان دی نو الله پاک د هغې لپاره فارموله وکړه دا خپل ایمان به تاسو څنګه ریسټور کوئ واپس په څنګه هغه حالت ته ځئ تاسو خو لږ کمزوري شوي یې منافقین به په صفونو کې راننوتي دي او رستو کېږي پروګرام وي دیني پروګرام وي نو رستو کېږي درس وي د دینو نو رستو کېږي نو دا ایمان تیزول پکار دي نو الله پاک دوه طریقې مخکې ښولي دي چې تاسو به ایمان څنګه ریسټور کوئ الله پاک وایي آمنو بالله ورسوله هم کتل ګوره مؤمنینو ته وایي چې آمنو بالله الله پاک وایي ما ته الله سبحانه وتعالی ما ته پته چې تاسو الله منئ ما ته پته چې تاسو رسول منئ خو ایمان پرې راوړئ تجدید وکړئ تجدید ایمان وکړئ عهد وکړئ بیا د پیغمبر سره آمنو بالله ورسوله ایمان راوړئ په الله پاک باندې او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا خو لومبنۍ فارمولې وښوله ورپسې څه وایي یعنی مطلب چې کم کس وایي چې زه ایمان د حرارت مې کمزوري شوی دی دا زه واپس ریسټور کول غواړم مطلب حرارت واپس فل کول غواړم نو دی به څه کوي دی به الله او د هغه رسول باندې به ایمان راوړي بیا مخکې وایي وانفقو او خرچ وکړئ ګوره دې کې دا لفظ ډېر ښکلی دی نه دی ویلی چې وانفقو من اموالکم د خپل مالونه یعنی مطلب دا دی چې د پیسې طرف ته اشاره هم کیدی شي خو ضروري نه چې صرف مال پکې راځي وانفقو او خرچ وکړئ یعنی تاسو خو سست پاتې شوي هغه خلکو په مکه کې چې کوم خلکو خپل مال یې ولګو خپل جان یې ولګو ځان یې ورته وقف کو ټایم یې ولګو ذهن یې ولګو غوږونه یې ولګول سترګې یې ولګولې لہذا انفقو کې څه رالل الله پاک تعالی صلاحیت درکړی دی په دین کې استعمال کا غوږونه یې درکړي دي په دین کې استعمال کا خپل توانایي یې درکړې دي هغه توانایي په دین کې استعمال کا نو لږ سست شوي یې نو لہذا دغه ایمان ډسټور کول دپاره به څه کوئ په الله باندې به ایمان راوړئ د هغه په رسول باندې به ایمان راوړئ او خرچ په کوئ فالذین آمنوا منکم وانفقوا او هغه کسان خرچ یې وکړو خرچ چې کله زموږ ذهن ته راځي نو به صرف پیسې دماغ ته راځي نه خپل صلاحیتونه کې هر څه راځي خپل صلاحیتونه خرچ کا خپل بچي د الله ر دین دپاره چې کوم خرچ کا لهم اجر کبیر ډېر اجر به وي ډېر لوی تاسو ایمان به واپس ریسټور شي او الله پاک څه وایي ګوره یو خبر هم کوي مخکې وما لکم لا تؤمنون بالله والرسول تاسو لر څه شوي دي چې تاسو ایمان نه وړئ ګوره ایمان خو هغوی لره نه ایمان یې لره که نه خو ایمان یې صحیح نو هغې کې خرابې وي هغه ایمان کې خرابې وي نو چې کوم خلک زموږ دا ګیله کوي چې هر ټایم تاسو له توحید خبرې کوئ هر ټایم تاسو سنت خبرې کوئ نو موږ دا نه وایو موږ دا دعوه هم نه کوو چې تاسو په ایمان کې خرابې دي خو موږ تاسو ته وایو چې هغه ایمان مضبوط شي حرارت مضبوط شي جوماتونه ډک دي خو چا کې سړیتوب نشته اخلاق نشته ایمان نشته کردار نشته تاسو کو ګوره منځونه او خلک کوي دا مونځ پکار ده باید چې پتا کې تبدیلی راولي هغه مونځ پتا کې تبدیلی راولي ته خرچ هم کې خرچ پتا کې تبدیلی نه راولي جوماتونه بلها جوماتونه پخوا په کلي کې یو جومات اوس په کوڅه جومات جوړ شو د جومات د جوړېدو مخالفت نه کوو خو تبدیلي مخې ته نه راځي دا ولې اوټپوټ نشته نو پکار ده چې په دې باندې غور وکړي شي صلاحیتونه هم خلک استعمالي خو کیدی شي چې دا صلاحیتونه غلط ځای طرف ته روان دي په غلط ځای کې صرف کیږي نوجوان نسل چې کم دي نو خپل صلاحیتونه په غلط ځای کې صرف کوي توحید دا چې کم دی د ټول اعمالو دا بنیاد دی دا بیسکس دي نو چې دا پکې نه وي دې کې ګړبړ راشي نو ټول اعمال ضایع کیږي نو دا خبرې به د ایمان والا ته موږ دا خبرې کوو دا نصیحت به ورته کوو نو تاسو خو وعده کړې ده بیعت هم کړی دی ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان نو دا خبره تاسو په ذهن کې واچوئ نو راځم خپلې اخري خبرې له دا مضمون زما ختم شو یعنی مطلب دا دی چې بعض وخت کې د مؤمنینو ته هم مکن قرآن پیش کیږي د دې لپاره چې هغوی هم تیز شي او خپل ایمان مضبوط شي نو صلاحیتونه په خدمت کې استعمال کړي د علما خدمت د معمولی خبره ده نو د علما خدمت کې هم ثواب دی یاد ساتئ د علما خدمت کول دا لازم دي تاسو ته زه راخواست کوم چې دغه دینی کوم پروګرام وي تاسو په هغې کې چې کوم دی نو خپل صلاحیتونه استعمال کړئ که فرض کړه دا صلاحیتونه استعمال مطلب دا ته تقریر وکړه غټ غټ ماله چې کوم دی نو علمي خبرې وکړه نه ته کښېنه هغوی سره کښېنه دوه خبرې ورسره وکړه هغوی انټرټین کړه کښېنه مشرانو سره کښېنه عالمانو سره کښېنه څه به دې زده کړي نو دې له ټایم ورکړې نو خپل صلاحیتونه استعمال کړې په دې خبرو عمل کوو انشاءالله بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإياكم بالآیات وذکر الحکیم آمین یا رب العالمین